شاه ولی الله محدث دهلوی رحمت الله علیه دا پاغه شاګانو کې یو ډېر لوی محدث تیر شوی. د تقوا حال داو چې یو ورځ پلار روان نو پلار باندې یو ډند راغی چې هغه کې د اسخاو بوي او داغه پغاړه باندې نړۍ غوندې لار و. نو په دې نړۍ لار باندې شاه ولی الله صاحب ته سپه په مخ راغی. چې سپه ورته په مخ راغی نو شاه صاحب هغه سپي ته وایي چې ته دې سخاو بوته شه اسن سپه پلیته او زه منځګزار سړی ما که ته پلیت شي خیر دی خو چې د سخاو بو کې زما جامې پلیتې نشي. سپه ورته وایي چې شاه صاحب خبره د خاو کړه پکار دی چې ته په او چلار تیر شي او زه په دې سخاو بو کې لاړ شم. د دې سخاو بو نه خو ځان بچ کې خو که د تکبر په اوبو ګنده شوې زما د په خدای قسمی که تراغې د خدای پرېږدي چې تر څو جهنم ته نه لېږي. ته د خپل ملاتوب ته او د خپلې پیرۍ او بزرګۍ ته دومره غاویره شوې چې ما ته دې دومره سپک وکتل. شاه صاحب رحمت الله علیه بې اختیاره په هغه سخاو بو کې ور روان شو او سپي ته یې ووایي چې ما د خدای د تکبر د اوبو نه وساتي ته په دې اوچه تېر شه او زما خیر دی که جامې پلیتې شي. دا د تقوا عالم. عزیزانو عظیم انسان دې ته وایي چې سپي له پاکه لار ورکي او په خپله په سخا لاره کې روان شي. عظیم انسان دې ته وایي. دا شاه ولی الله محدث دهلوی رحمت الله علیه دی. یو پادری راغی د لندن نه او اعلان یې وکړو چې زمونږ کتاب انجیل دی او د مسلمانانو کتاب قرآن دی. راشئ دا دواړه کتابونه په اور کې اچو چې کم کتاب په حق ای هغه به بچ شي او چې کم په ناحق یا به وسوځي. تمام دله حیران شو چې یا الله دا چیلنج چې دې پادری کړی دی که دا زمونږ کتاب وسوځېدو د مسلمان قوم خو به میټي پلیته شي بالکل بیړه به یې غرقه شي. شاه صاحب ته خلق راله چې راشئ جي تباه کېږو. یو پادری اعلان کړی دی او انجیل ورسره دی چې دا انجیل هم ورته اچو او قرآن هم اچو. نو هسې نه چې قرآن وسوځي مونږ خو به غرق شو. اوس هغه پادری څه چل کړی چې په هغه انجیل یې هغه روغن مګلی او چې کوم اور کې واچي او نه سوځي. شاه صاحب راغی او خبره واورئ قرآن هم په کاغذ لیکلی کتاب دی او انجیل هم په کاغذ لیکلی کتاب. قرآن او انجیل یو طرف ته کېږده پادری صاحب ته عیسائی او زه محمدي یم. اور بلو او ډېر عظیم اور بلو. اول به زه ور ټوپ کم بیا راپسې ته را ټوپ کا چې څوک په حق یا به بچ شي او چې څوک په ناحق یا به وسوځي. ته زه ور ټوپ کم کاغذ نه څه غواړې. پادری ویل دا خو نشي کېدی او په دا شاه صاحب د خلکو اوچت. عزیزانو دې ته تقوا او ورع او بزرګي وایي چې د باطل مقابله به داسې کوله چې اور ته سره ټوپ کوو. که زه رښتیا محمدي یم زه به ولې سوځم ولې به سوځم. یو مونږ څه یو سړی